زما محترمو زمونږ علماء کرام فرمای د سیرت په نوم باندې چې څومره پروګرامونه کیږي خصوصا د ربیع الاول په میاشت کې یا د ربیع الثانی په میاشت کې د سیرت په نوم باندې مجالس جوړیږي پروګرامونه کیږي جلسې کیږي د دې درې اغراض دي او درې مقاصد دي کدا حاصلېږي نو بیا د دې فایده شته او کدا نه حاصلېږي او وسه بدعات رسومات نو به د فائدې په ځای نقصانات ډیر دي لومبني غرض او مقصد د سیرت د پروګرام دا دی چې مسلمان خپل پیغمبر او پیژني د خپل پیغمبر زندگی مخې تراشي د خپل پیغمبر سیرت صورت او داغوی د دین د پاره مهنتونه تکالیف مجاهده او لوګي تند برداشت کول جهادونه غزوات معجزات دا ټول خبرې د مسلمان مخې تراشي د پیغمبر علی السلام خوږی خبرې د مسلمان مخې تراشي او د پیغمبر علی السلام د سیرت نه با خبر شي او دویم مقصد د مسلمان د خپل پیغمبر سره محبت پیدا شي او دا محبت زمون ستاسو د ایمان حصہ ده حدیث کې راځي لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین تاسو کې یو کس هغه وخت پورې کامل مومن جوړې دي نشي تر سوچ د محبت ما سره د خپل مور نه د خپل پلار نه او د خپل اولاد نه او د ټول انسانیت نه او په بل روایت کې راځي د خپل ځان نه زیات پیدا نشي دا محبت په داسې مجالسو کې پیدا کیږي او دریم مقصد د دې محبت د وجه په مسلمان کې د پیغمبر علیہ السلام اتباع پیدا شي د پیغمبر علیہ السلام صورت سیرت او زمنګ وړکړه او زمنګ 24 غنټې زندگی زمنګ غم خادي دا د پیغمبر علیہ السلام د طریقو مطابق شي دا درې اغراض زمنګ علماء کرامو بیان کړي صحابه کرام یو ځل د پیغمبر علیہ السلام د تپوس کوي د الله رسول منګ ته چې کله سم مسله پیښ شي منګ تاسو مجلس تراشو او تاسو نه دغه مسلې باره کې تپوس کوم نو که چرته تاسو د دنیا نه رخصت شوي او د دنیا نه لاړئ بیا به موږ څه چل کوو پیغمبر علیہ السلام تو فرمایل ترکت فیکم امرین زه به درته دوه څیزونه پرېږدم لن تضلوا ما تمسکتم بهما که تاسو په دغه باندې منګولې کلکې ولګولي چرته به ګمراه نشئ چرته به خطا نشئ کتاب الله و سنتی یو د الله کتاب قرآن پاک او دوی زما سنت په دې منګولې کلکې ولګولي چرته به تاسو ګمراه نشئ چرته به تاسو نه لاره خطا نشي انه من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی تاسو کې زمانه پس چې چاله مله زندگی ورکړه نو ډیر اختلافات بس تاسو مخې تراشي او ډیر فتنی بس تاسو مخې تراشي خو هغه ټول اختلافات او دا ټول فتنو علاج دا زما سنت طریقې دي فعلیکم بسنتی تاسو به زما په سنت باندې عمل کوئ قرآن کې الله فرمای اطیعوا الله و اطیعوا الرسول دا الله اطاعت کوي دا الله د رسول اطاعت کوي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله که تاسو د الله سره محبت کول غواړئ زما تابعداریو کې الله به تاسو سره محبت وکي من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما کوم انسان د الله او د الله د رسول په اطاعت کې زندگی تیر کړه دنیا آخرت کې ورته لوی کامیابی میلاو شي ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم او چا د الله او د الله د رسول په نافرمانی کې زندگی تیر کړه همیشه د پر د جهنم خشاک بتی جوړي نو زما محترمو د سیرت د مجلس دریم غرض دا دی چې موږ تاسو ته د پیغمبر علی السلام اتباع نصیب شي د پیغمبر علی السلام سنت او توجد میلاو شي حدیث کې راځي من عمل بسنت غیرنا فليس منا چا زما د سنت نه علاوه بل لار اختیار کړه بل طریقې اختیار کړه دا زمونږ نه دي من ترک سنتي لم ينل شفاعتي چا زما سنت پرې خودل دل به زما شفاعت پیدا نه ورکی فمن رغب عن سنتي فليس مني زما سنت نه چا روګردانی وکړه اعراض یو کزان نه غرض ک دا زمنګ نه ندي
او شامل کړي والاستهزاء على السنه کفر چا سنت پورې خندا وکړه د کفر ته ورسید. من تمسك بسنتي عند فساد امتي فله اجر 100 شهید. فساد او د فتنې په دور کې چا زما په یو سنت باندې عمل وکړ د 100 شهیدانو اجر به ورته میلاو شي. من احب سنتي فقد احبني چا زما سنت سره محبت وکړ ما سره محبت وکړ. ومن احبني كان معي في الجنه چا ما سره محبت وکړ دی به ما سره جنت کې یوځي. المرء ما من احب انسان به د قیامت پر ورځ هغه چا سره حشر به کیږي د چا سره چې دنیا کې محبتي. حدیث کې راځي پیغمبر علی السلام فرمایي زبر د قیامت پر ورځ په حوض کوثر باندې ولاړم خپل امت له به اوبه ورکو. حوضی مسیرة شهر زما حوض چې کوم دی د یو میاش په فاصله باندې اوږد دی. وزاویاه سوا او دقه سه د یو میاش په فاصله باندې پلنوالم دی. وماؤه ابيض من اللبن او د حوض کوثر اوبدا د پيو نزيات سپيني دي. واحلى من العسل د شاتو نزيات خوږيري. واطيب من المسك او د مشکو نزيات خوشبودار دي. وكيزانه كعدد النجوم السماء د حوض کوثر په غاړه چې کوم لوخي پراتري چې زما امت په پاغي باندې وبس کی داغي تعداد د اسمان د ستورو نزيات دي. فمن شرب منه فلا يظمأ بعده ابدا چا دغه حوض کوثر نو بوس کلی بیا ورته چرته تندونه لګي. زب په دغه حوض کوثر ولاړ خپل امت له بوبو ورکو. خالق بر رواني یو ډله براشي او ډله چې ما تر نږدې شي نو غوي به مو پیجني زب دغه ډله او پیجنم. اچانک به یو پرده راشي او چې پرده راشي غوي به ما نه پناشي. نو پیغمبر علیہ السلام با आवाज وکي چې دا خلک خو زه پیژنم دا خو زمانه دي دا پرده ولی رااله وی आवाज به وشي چې دا ستا خلک نه دي دا ستا امتیان دي خو ستاسو نه پس دوی دین بدل کړي ستا طریقې ماته کړي او داسې طریقې اختیار کړي وي چې هغه ته به دین ویلي. پیغمبر علیہ السلام با आवाज وکي فسحقا لمن غیر غیري لمن غیر بعدی لری کې دا خلق زمانہ چې زمانہ پس زما سنت بدل کړي. زما محترم اوس موږ تاسو ځان ته سوچ کو زمنګ په دې معاشره کې په اسلامي جمهوریت پاکستان کې خټول مسلمانانو شي من کې د سنت او اتباع څومره موجود ده. تاسو ګورئ زمنګ واده 100% د شریعت نه خلاف دي. زمنګ په دې وطن کې اندوان پاتې شي دا کویدن دا نخا دا نکریزی دا اورا دا جنج دا پالنگ دا دیندوانو رسونه او زمنګ پرګ رګ کې را د نشوي دي مونږ ته پرې خودل ګران. یو ځل یو سړی راغلی مانه ته پوس کو ویره زوی می دی په سنت طریقه ورله واده کوم سنت طریقه د واده صدارا ته بیان کم کارونه وکم کم بنکم. نو ما ورته ویل اول بدر داغه کارونه وخم چې کم بنکې ا دیندوانو طریقې دي ابا ته خو کې بیا د سنت طریقې مختصر واده دي. قرضدار بم نشي ستړي بم نشي پمنډ بم نشي الله خوشاله تم خوشاله د واده زلمیم خوشاله ناویم خوشاله او واده کې به برکت می. ما ورته کویدن بنکې کویدن کې به ګوټ نه کې نخ بنکې نخریزي بنکې اورا بنکې جنج بنکې پالنګ بنکې د واده صدی په زنانو نه کې د جنج اعلان به د مسجد په سپیکر نه کې وست نه کې ولیمه بم نه ورکی. نو سړی راته داسې قتل وې زما دا غریوان دي جوړ روغ نه دی خو وې کدا خبره می کور وکړې وې زدر ته قسم خورم زما دا غریوان شریدلې واله ماته چې وې ز په سنت طریقه واده کوم وې هر څه دې ختم کړ ما دا ټول د اندوانو طریقې سنت طریقې واده خو دې ته نه وې. نن زمون واده 100% د شریعت نه خلاف دي. په مړو کې ناشنا رسمونه رواجونه دا د رومبې ورځې خیرات دا درېمه نه واده نه دی جوړ. شریعت په درې ورځې بکور کې لوګي نه کې او زمنګ د درې مینه واده جوړ شوی دونه غټه خوانچه بدرته کیدی ته بنوي چې دا زمړی لراغلی او تعزیت لراغلی خدا جمعه او دا سلويختی او دا کال چرته معلم نه تپوس کړي دا کارونه شریعت کې شته. زمنګ غم خادي مکمل د شریعت نه خلاف ده. خبي حیاي سمره شو تاسو ګوره حیا کم خلاله
زمون سکول کالج یونیورسيټي کې دا مخلوط نظامی تعلیم او دا د جنکو ګډاګانی او به تاسو ګوري په ودونو کې پرده چرته ده پرده کم خوالاړه حیا ختم شو د پیغمبر اسلام سنت روزانه زمون په دې معاشره کې ماتيږي خلک دین ته سپک ګوري خبیا تاسو ګوري په دې فیسبوک باندې او په ټیک ټاک باندې د زنانو د بی حیايي داسې خبرې چې هغه په دې ځای ویلې نشي او ریدلې نشي ک کور ناشتي او موبایل د لاس کې ان نشي کته خبرې اورېدې نشي دومره خطرناکي خبرې حدیث کې راځي ان الحياء والايمان قرنا جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر حیا او ایمان دا یوځي اوسي چې یو لاړ شي نو دا دوی مور پسې بخپل شي چې حیا ختم شو ایمان نه پاتې کی ایمان لاړ حیا نشي پاتې کی حیا کم خو لاړ نن خو زمنګ په دې معاشره کې حیا د سره شته نه حیا ختم شو زم حیا لبم حیا ورزي چې دا لکه مسلمانان او اکثر مسلمانان ځان ته عاشقان رسول وي عاشق رسول بچغه نه وي چې عاشق رسول او ځان به په خلکو پیژني عاشق رسول ته چې ګوري نو تاسو به پته لګي چې دا عاشق رسول دی داغه صورت ته داغه سیرت ته دا وړکړه داغه خړل شکل داغه غستل داغه لباس داغه شکل صورت داغه غم خادي دا بدر ته پخپل خي چې دا عاشق رسول دی نو زما محترمو د داسې مجالس او پروګرامونو مقصد دا دی چې موږ خپل پیغمبر او پیژنو د خپل پیغمبر سره محبت پیدا شي او به د خپل پیغمبر کلک اتباع موږ تر نصیب شي دا د داسې مجالس او اغراض دی او مقاصد دی او دا علماء کرام زمون خیر خوا دي دا زمون تربیت کوي مجالس را ته جوړي کله وې د ستربندی دا کله وې د ماشومان ختمونه دي او کله وې یوم سرفرستان دي او کله وې د بناتو په مدرسه کې چادر پوشی ده او کله وې د صورت او سیرت زمون ستاسو جوړ شي د سیرت مجلس او پروګرام راته جوړ کی دا زمون خیر خوا دي دا زمون تربیت کوي دا غي د پاره بهاني جوړي چې دا مسلمانان د دوی د الله او د الله د رسول سره تعلق پیدا شي د الله او د الله د رسول سره محبت پیدا شي او کامل اتباع من تاسو ته نصیب شي او زمون تاسو د پاره نمونه صحابه کرام دي صحابه کرام او پیغمبر اسلام څنګه او پیژند محبت ور سره څنګه او به اتباع پکې څومره و زما محترم صحابه کرام هغه خلق دي چې الله قرآن کې تعریف کړی دي اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون اولئک هم الراشدون اولئک هم المهتدون دا الله تعریف کوي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا طول امت د پاره د صحابه کرامو ایمان دا معیار دی که تاسو د صحابه کرامو په شان ایمان اختیار ک د صحابه کرامو په شانم الله او د الله رسول او پیجند او د الله او د الله د رسول سره محبت وک نو هدایت ته ورسه اصحابی کالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم زما صحابه د ستورو په شان دي چا د چا اقتدا او هدایت ته ورسي اکرموا اصحابي فانهم خياركم زما د صحابه کرامو اکرام کوي قدر کوي عزت کوي احترام کوي دا پتا سو کې غوړه خلق دي وکل وعد الله الحسنى طول صحابه کرامو سره د جنت وعده ده د مغفرت وعده ده رضي الله عنهم ورضوا عنهم الله د دوی ناراضي او دوی د الله ناراضي دا ځکه چې د پیغمبر اسلام پرنګ کې رنگ شو د الله سره محبت د الله د رسول سره محبت او بیا د پیغمبر اسلام کامل اتباع خپل ټول خواهشات قربان کړل زما محترم او د هر صحابي خپل ژوندۍ ده صحابه داسې عجیب خلک دا ډاکټر ذاکر نایک چې دی په دې سوشل میډیا باندې چلی ایو خبره کوي او یو د پیغمبر اسلام نه عبادت نقل دی او بل عادت دی په عبادت کې به اتباع کې او په عادت کې اتباع ضرور نه ده نو خبره اکثر داغه غلطی عبادت منځ روزه زکات حج عمره ودا به د پیغمبر اسلام په طریقه باندې کو عادت چې لکه خړل سکل اغوستل غم خادي او کې ناستل او ملاست شوا را پاسېدل بیت الخلا تتل راتل
دا خو عادتونه دي د چا چې څنګه خوښي هغه څه کوي دې کې اتباع ضرور نه ده موږ صحابه کرام ته وګورو صحابه کرام د پیغمبر اسلام هر ادای خپل کړی و معاویه رضی الله عنه یو صحابي دی د ګرمۍ په موسم کې د پیغمبر اسلام مجلس ترالی پیغمبر اسلام دا بټنې کولاو کړی وي دوی چې وکتل معاویه رضی الله عنه فورا د خپل ټولي بټنې کولاو کړی او دی دومره خوند او مزه ورکړه چې د وفات پورې معاویه رضی الله عنه به بټنې نه دی بندي کړ دومره مینه دومره محبت پیغمبر اسلام په سفر روان دي صحابه کرام ور سره دي یو ځای کې د مونږ ټیم را لې بلال رضی الله عنه ته وی اذان وکړه چې اذان شروع کا د کافرانو علاقه او د کافرانو ماشومان لوبې کولی بلال اذان کو یو ماشوم د بلال رضی الله عنه پیخي وکړي بلال چې څنګه اذان وکړه داسې اذان ماشوم موک پیغمبر اسلام چې اذان ختم شو صحابه کرامو ته وی دا ماشوم رونی سي ماشوم رونی پیغمبر اسلام لراوست ورته وی شابه تاسو ویل بیا وای اېرید نه شو ویلي پیغمبر اسلام ورته او فرمایل وی کار دی ټیک کړی دی وای او پوښت आवाज باندې وای اخو ماشوم اغه اذان شروع الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح الله اکبر لا اله الا الله پیغمبر اسلام د خپل لاس مبارک راواغست هغه ته په سر باندې کې خود د شفقت او د محبت نه ډک لاس د نبوت لاس هغه معصوم ته الله کلمه ور نصیب کړ اسلام قبول او به صحابي جوړ شو ابو محذور رضی الله عنه مکه مکرمه فتح شو نو د مکی مکرمه د بیت الله شریف مستقل مؤذن دغه ابو محذور رضی الله عنه جوړ شو بلال رضی الله عنه د مدینه منوره مؤذن دی د دې صحابي وخته ډیر غټ شوی مرګرو بوتل دا وخته ولې نه کړ کې دا سی بچی ناستو وخته به په املا پراتو زمکه ته برسیدل وې دا وخته زنه شم کټ کولی ما چې غازان وک او بیا مې اسلام قبول ک پیغمبر اسلام را تډیر د محبت او د مینې نډک لاس په سر باندې خيو دا وخته زنه شم لر کولی دا محبت د صحابه کرامو الله دې دا محبت موږ تم را نصیب کړي او زما محترم او اتباع کې دومره وا چې د پیغمبر علی السلام یو خبرې ته به قتل پیغمبر علی السلام په لار روان دي د یو صحابي دوه چته کور دي پیغمبر علی السلام د خفګان اظهار وکړ نور مرګرو صحابي ته ویل پیغمبر علی السلام ستا کور ته وکتل او خپه شو دی فورا لاړه دوه چته کور را گزار ک زمکه سره وار یو صحابي را لې د ریخمو صادره په سر کړی پیغمبر اسلام ورته وکتل وې زما د امت د نارینه او د پاره د ریخمو استعمال دا جایز نه دی حرام دی زنانه استعمالول شي پاسید کور تلل او اس قیمتي صادره تنور ته واچو نو مرګر وته ویل قیمتي صادره نو ستاد د پاره استعمال جایز نه نو کور والا خود استعمالول شي نو ولې دی وسوځو وې دې صادر ته پیغمبر اسلام ډیر د خفغان په نظر باندې وکتل دا صادر ما کور کې نشو برداشت کولی یو نوی مسلمان را لې په ګوت باندې د سرو زرو ګوتمه په لاس کړی پیغمبر اسلام ورته وکتل وې دا ګوت لاس دی خوکا ګوتمه ورله د لاس نه لړکړه او دا سیو غرزول او پیغمبر اسلام پاسې کور ته تشریف یوړ نو دا مرګری دی نوی مسلمان ته وی ورشه ګوتمه راواله استعمالوي مې استعمال تا د پر حرام دي او قیمتي سیس دی بازار کې ځان له خرڅ سکه وې دی له زوس ګوتی نشموړي پیغمبر اسلام ډیر په خفغان باندې دی ګوتمي ته وکتل دا ګوتمه زنه شم استعمالولي دا محبت او دا اتباع او الله دې دا مونږ تاسو تمرا نصیب کړي د داسې مجالس او غرض دادي چې د پیغمبر اسلام سره محبت پیدا شي د پیغمبر اسلام کلک اتباع مونږ تاسو ترا نصیب شي او دا محبت حد ته ورسي څنګه چې صحابه کرامو د پیغمبر اسلام سره مینه کړي محبت کړي هارون رشید بادشاہ نوم بتا سوریدلی ډیر دیندار بادشاہ تیر شوی او تقریبا شپږنیم زره میله باندې د حکومت او شل کالی حکومت کړیو زمنګ دی ملتانه پورې د حکومت او ډیر دیندار بادشاہ اکثر به د په مجلس کې علما کرام ناستو یو ځل خپه ناستي او ډیر پریشان دي د دې یو خاص وزیر دی یحیی ابن خالد
او ورلرالی وی بادشاہ سلامت خبره تخکاری سو وجه ده دی ورته وی چې زما یو پریشانی ده او کثیره له ختمول شي او وست کیږي نو ختمه به کړه او ورته وی بادشاہ سلامت تاسو موږ سره دومره خېګړې دي چې زب خپل ځان خپل اهل او عیال ټول په تاسو باندې قربان کم که وسم کیږي ما ته وای څه پریشانی ده هارون رشید بادشاہ ورته وی وعده ده وی بالکل وعده مې ده که زما وس کیږي زبستا پریشانی ختمو نو هارون رشید بادشاہ ورته وی په یو شیز باندې خپېما تا سره شته او ما سره نشته پاغي باندې پریشانی او وزیر حیران شو وی دا کوم سیز دی چې بادشاہ سلامت سره نشته او ما سره شته دا کوم سیز دی نو هغه ورته وی مال الله بادشاہي مرا کړی ده او خزي مل را کړی بچی مل را کړی دي حکومت مل را کړی مال دولت مل را کړی هر نعمت ما سره شته زما یو ارمان پزړه نشته خو یو سیستا سره دی او ما سره نشته وی کوم سیس دی وی تا سره د پیغمبر الاسلام یو وخته مبارک دی او ما سره نشته مال دغه وخته راک او وزیر حیران شو وی بادشاہ سلامت عجیب خبره دی دا سیزم څوک چاله ورکی خو مجبور پدیم چې وعده دی را ناګسته نو څه به خامخا درکوم خو دی وخینه شم درکولی زه چې کله دا وخته مبارک د کور نه را بار کوم او خلکو ته زیارت کوم زخه غټه صدقه او خیرات کوم او دی وخت کې زما لاس تنگ دی ما سره پیسې شته نو چې کله به وسو شنو بیا به تاسو ته والک او ورته وي ته څومره صدقه او خیرات کی وې زه 12000 اشرفي خیرات کوم هارون رشید بادشاہ خپل خادم ته ویل زما د پیسو نه ذاتی چې کمی پیسې دي دا غینه د 12000 اشرفي ورک اغلی ورکړي او هغه په هغه وخت باندې صدقه کړي خیرات کړي کور تلار اکم بکس کې یا صندوق کې چې هغه وخته مبارک دنه په ډیرو کپړو کې بند و غیر راوړ هارون رشید بادشاہ ته مخې ته کې خود هغه چې وکړه او وخته مبارک مخې ته کو به خل کو او به په سجده باندې پریوت او ډیر یو جړل او چې را پاسې د هغه وزیر ته وی ما الله سره وعده کړی و چې کدی وزیر مانه بادشاہي غوښتنه ټوله بادشاہي به ورکو خو تاسو صرف 12000 اشرفو مطالبه وکړه هارون رشید بادشاہ چې وفات کېده بیمار وصیت یو وی کله چې زه وفات شم او مال غسل راکې او به کفن راته واچوي او به مې دفن کوي نو دا وخته په کینچي باندې کټ کوي یو وخته به نیم به زما په دی یو سترګه کې دی نیم په دی بل سترګه او به مې دفن کوي چاته د پوسو کو دا ولي وی الله په قران کې فرمایي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم ای زما حبیبا کوم ځکه چې ته موجود یې غزه کې عذاب نه نازلي وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون او کمی پورستا امت توبه استغفار کوي نو په دې باندې عذابونه ناراضي چې زما په دې دوانو سترګو باندې د پیغمبر اسلام وخته مبارک پراتی زما د الله د ذات نه امید دې ما ته په قبر کې عذاب نه ملاوي الله دې دا محبت مونږ تاسو کې پیدا کړي او مونږ تاسو ته د الله پاک خپل اتباع او د خپل حبيب کامل اتباع نصیب کړي زما محترم او دا د مجالس او اغراض دي او مقاصد دي الله دې مونږ ته د صحیح عمل کولو توفیق راکړي او د خپل علماء سره د الله پاک زموږ تاسو کلک رب تعلق مینه محبت او د خپل مدارس سره بلکې د دین هر شوبې سره د الله پاک زموږ تاسو تعلق او ربط او مینه محبت پیدا کړي او ساتو بم د خپل علماء سره ان شاء الله ربط او تعلق خپل مدارس بابات ساتو خپل مساجد بابات ساتو خپل علماء سره به مینه محبت ساتو خپل بچو کې بنیکان صالحان او حافظان عالمان پیدا کو هر کور کې دا نیت کو چې کم از کم یو بچیم حافظ قرآن پیدا شي یو بچیم عالم پیدا شي او دا باندې کیږي چې زمونږ د علماء او مدارس سره مینه محبتي نسلونو پښتونو کې به الله نیکان صالحان حافظان عالمان پیدا کړي شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه به فرمایل د کم پلار عالم نه دی خو مدرسې نه د خو طالب علم نه دی خو په وو پښتو کې به الله حافظ عالم نه پیدا کړي او مولانا محمد عمر پالنپوری رحمت الله علیه فرمایل د کم پلار د خپل مسجد امام سره روانه ده قاری سی به بدی شي مدرسې بدی شي طالب علمانی بدی شي د دې بد قسمت پلار زړه بغواړي
چې بچی می حافظ عالم جوړ شي هغه به فرمایل د په لس پښته کې به الله حافظ عالم نه پیدا کړي بے قدر الله دا نعمت نه ورکي خپل علما سره خپل مدارس سره مینه محبت بساتو او خپل بچی به ان شاء الله حافظان عالمان جوړو دا خپل بچی به ځان د پاره صدقه جاریه او د آخرت توخه جوړو الله دې په دې ټولو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي او زموږ ستاسو د راتلل دا ناستا شرکت وینا اوریدل دا د الله په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او مولانا مفتی محمد ندیم محمودی صاحب دامت برکاتهم العالیه او دوی سره نور څومره مرګري دي الله دې د ټولو په علمونو عمرونو کې برکات نازل کړي او دلته ډېر لوی د دین خدمت کوي دا مفتی صاحب خدا هغه ته مرګري نه راغلي او ستاسو میلمه دي او دلته دا دومره شاګردان د بار نه علماء کرام راځي دوی سره دلته د دوی په مجلس کې او د دوی په صحبت کې پاتې کیږي او ډیره فایده ورته کیږي د هر باطل قوت مقابله دویم کوي د دوی شاګردان هم کوي نو تعاون بور سره کو مرګرتیا به کو مینه به کو محبت به کو خپل بچی را لیګو د خپل بچو ته پوس پختنه کو د دوی مدرسې سره تعاون کو دوی سره په دې سفر کې ځان شامل کو الله دې د دوی خدمات قبول کړي او د حفاظت دعاګانې ورته کو او زمنګ ستاسو پزړونو کې د الله پاک د خپل علماء کرامو قدردانی پیدا کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین